شیخ سعدی بابا رحمت الله علیه یو واقعه را نقل کړي مختصرا وی یو خان هغه به زکات په خپل مال کې نه ایستو ویل به چې مال به مې کم شي وی چې کله هغه وفات شو د هغه د وفات نه پس الله هغه له داسې زوی ورکړو چې ډېر سخاوتي و او زکات نه علاوه به خیرات صدقات دا به ډېر زیات ایستل نو د ده د پلار یو ملګری و هغه ورته ویل بچه ما خو د خپل د بس یو خبره درته کوم چې وایې وی مخکې د هغې نه چې دا باندې غریبي راشي ولې دا خپل مال داسې لګې ته خو په یو ورځ کې دومره مال لګې چې هغه په شپږو میاشتو کې خلک ګټي هغه ورته ویل تا نه یو تپوس کوم وی وایه وی زما د اما چې نن ما ته پاتې دی دا د چا وی دا ستا د پلار وی ما د خپل پلار نه اورېدلي وو چې زما د امان دا زما د نیکه او وی زما پلار ویل چې ما د خپل پلار نه اورېدلي چې دا زما د امان بچی ما نه دی ګټلی ګورې دا ما د خپل پلار نه پاتې شوی نو وی دې ووایه چې د ټولو نه یو یو ته را منتقل کېږي او دی په قبر کې ږدي ده ته به څه فایده ملاوېږي لہذا زه د الله حکم چې کم زکات دی کم خیرات دی هغه ته زه وباسم د مرګ نه پس خو به مې پکار شي دا ما خو د شفټینګ دپاره نه دی راغلی دا خو د خرچ دپاره راغلی دی چې په صحیح جایز ځای کې استعمال شي لہذا شفټینګ څه پیدا خو نه کوي نو زما عزتمندو مال دا د شفټینګ دپاره نه دی دا د الله جل جلاله په لار کې لګول او خپل جایز او ضروریاتو کې لګول د یوې روپۍ حساب په ورځ د قیامت باندې الله جل جلاله کوي موږ سره ما د مال درکړو په څه کې دی خرچ کړو دا خو مونږ وایو که نه کله بچو ته وایو بچیا ما خو ډېره توره کړې دا خو ما ګټلي دي دا خو ما داسې کړي دي الله جل جلاله د رزق وعده کړې ده او دا پیسې په رزق کې حساب دي دا د الله جل جلاله د طرف نه دي په دې کې د چا د مړو زور نشته په دې کې د الله جل جلاله رحم کرم فضل دی ووایه چې الحمدلله الله فضل کړی ما نه را کړی خو د فضولیاتو دپاره یې نه را کړی بې ځایه ځای باندې د خرچ کېدو دپاره ما نه را کړی نن موږ لګیو که نه مال را سره ډېري نو بس ځان لا په دنیا کې جنتونه جوړو لګیو قسمه قسم کورونه قسمه قسم د اوسېدو دپاره لوښي بیا د هغې دپاره مختلف قسمه فرشونه هغې دپاره ټیلونه د هغې دپاره څه څه نومې شی دی چې اورو او پیسې را سره یي والله چې پیسې را نه کوو او چې دا چا کره شته دی نه د هغې وس نه کېږي وس چې وس یې وشو که نه او چې کله د جومات او د مدرسې خبره راشي بیا جیب کې لاس و چې دا د لسو لوټ مې څه په کم ځای مې ایښی او ګرځو ورپسې چې پیدا نه شي دا لیس ته بس په ناغرضو کې واچو چې دا نو کیسه خرابه ده ډېره زیاته نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې منورې ته تشریف یوړو نو پیلنې جنگ پې راغی جنگ بدر نبی علیه السلام ته اطلاع ملو شوه چې دغه شانتې د دوی سره ستاسو مقابله راتلونکې ده نو نبی علیه السلام د صحابو نه عهد واخیسته چې کم کسان به ما سره جهاد ته تیار شي نو په دې کې به اکثر لاس اوچتو مهاجرینو صحابو چا چې د مکې نه مدینې منورې ته هجرت کړو نو نبی علیه السلام یو ځل وی کم جاني مالی تیار دي مهاجرینو لاس اوچت بیا وی کم تیار دي مهاجرینو لاس اوچت کو بیا وی کم تیار دي مهاجرینو لاس اوچت کو نو یو په دې کې یو حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ دا صحابی انصاری دې پاسې تو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زستاسو په دې بار وینا باندې پوه شوم چې تاسو زړه کې دا دي چې د انصارو نه څوک تیار دي نو ورته پاسې دو او ورته وی قسم دی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم که ته موږ په سمندر هم ورچې موږ سمندر ته هم تیاري یا رسول الله لرې ځای ورته یاد کو کوی هلته تللی وې هلته هم د سره ځو یا رسول الله که ته مال وې قسم دی ټول مال راوړو ستا نه موږ قربانو و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم که ستاسو دا اراده وي چې زمونږ بچي او زمونږ د کور والا ټول دې راشي او هغې دې موږ سره په جهاد کې شرکت وکړي وی قسم دی چې ټول اهل و عیال ستا نه ځان او ستا نه قربان ستا حکم دی یا رسول الله چونکه انصار صحابه په مقابله د مهاجرینو کې د نبی علیه السلام په اشاراتو باندې ډېر نه پیدل نو چې کله پوه شو نو بیا پاسې چې یا رسول الله
جانم تیار دی مالم تیار دی سفرم تیار دی که د اوبو یو که د وچې که د ځګکلي که د هر څه موږ تا ته تیار یو ستا حکم موږ ته په سر سترګو باندې قبول نو دا زکات زموږ د پیغمبر علیه السلام حکم دی چې زکات ورکړئ خپل مستحق